یو بادشاہ ډېر زیات جابر و، ډېر جابر بادشاہ او سخت مزاج او سخت دله، او یو سړی نیغ په دربار ورغی. او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت، چې په تخت یې کېناست، د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و، سترګې هم ډېرې د هیبت وې، لاسونه او شکل او مخ باروب انسان او څه بل شان شکل و. بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت، ته چا را پرېښودې؟ وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه، زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی، ما څوکیدار نشي منې کولی. زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی. زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی. زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم ورځم. زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم، امتي لم ورځم. زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم. زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم، ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم. زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورلټې ته وباسم، لرې کم ته. او زه هغه انسان یم چې وادو کې نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کړم، او څوک کلچ هم ماته نشي کولی، څوک بدم ماته نشي ویلی، څوک خیرم ماته نشي کولی، څوک کنزلم ماته نشي کولی، څوک مقابلم زما نشي کولی. بس بادشاه پاره پیدا شو، وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارونو واقعي داسې نه کوي چې ورګه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووایم نو سر به دې څه وباسي. نو چې کوم ټیم مقرر دی او الله ورته په ویښه کې ته وباسه، په ویښه کې در نه وباسي، او چې وایي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې هم وباسي. باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده، سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه. داسې ده که نه؟ او داسې هم نه چې ورګه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کوم، چې دا زنانه ته اخوا کړم نو سر به ترې وباسم، دا پکې نشته. او دام پکې نشته چې دا ماشوم بچی خو په ډېرو دواګانو یې غوښتلې او په ډېرو دارو دولمنو یې غوښتلې، او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچی یې وکره شوی دی، او دښته خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي، او ډېر مخکې نه یې ولا سیزنګان او څیزونه جوړ کړي دي. نه 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 نه، چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم. بلې د الله حکم دی، دا رحم هم نشته، رحم هم په ما کې نشته، په ملک الموت کې. واده وکړو ډېره موده پسه، او د واده لومبۍ شپې ده، رحم نشته، داسې م وجنم. وایي دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړو او د بادې 4 میاشتې وشوې او مړ شو، لږ رحم پې پکار و، دا رحم هم پکې نشته. او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي، تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده؟ چې خدای داسې چا کنزل ورته کړي دي؟ نه. چا دروازه بنده کړه چې ورګه دروازه بندوم او سینتریو دروم چې د بچ کم بچ کېدی شي ته؟ نه. بادشاه پوه شو، وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته. وی څه لرالې وی ټیم دی پوره دی. اوهو مهرباني وکړه، لږ مهلت راله راکړه، یو میاشت مهلت راکړه، ډېر حقونه مې پردي په دې غاړه کې پراته، ډېر روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ترې وغواړم. اله شابه. او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه، نو دا پردي حقونه ورکومه، خزانه خالي کومه، خو لږ صبر راته وکړه. وی نشته صبر. وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم، الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه. وی نشته، دا ټیم هم نشته. وی یو ګنټه ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم، رخصت خو ترې راواله، لږ ښځې ته خو جاړم، بچو ته خو لږ مو جاړم. وی دا ټیم هم نشته. وی ګوره لږ وخت راکړه، وی د یو سا د اخېستو ټیم دی، د یو سا باس. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. بس خدای یو نیټه ده، بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر، مالدار، غریب، بادشاه، امیر، فقیر، مولا، مقتدی، څوک کم پاگه کی ایک دو کولیش. یو سا ٹیم دی بس خبر ختم. اگه سا ٹیم چه سی واغشتا اقوا پروتو بیر، تا شپا که نشتا.
خامخا مرګ راځي. او ما سوچ کې بله شپه سے څادر کې مې سر بند و، خوب نه راته. لکه مې سوچ کو هلکه مې زمونږ د نیکونو د زمانې چې کم خلک و، ما داسې یو شمېره زمونږ د باباجي چې کم دوستان و کم به سره ناست و، او مې داسې ذهن ته راغل، نو یو مې شمېره یو مې شمېره، نو یو هم پکې جم دی نه و، ټول مړو. او چې اندازه مې واغېسته نو ټول څونه عمر کې مرو، یاره مې دا خو اتیا او څلور نوي شلې کاله او سلو کې مړه دي دون عمرونو. نو بیا مې د والد صاحب زمانې ته سوچ وکړو چې د هغه کم ملګري او د هغه د وخت کم خلک و، نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې مکسر مړو. نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل، ځکه والد صاحب به مې د پلان کې زما د سکول د سبق ملګری دی، پلان کې مې د لوبو ملګری پلان کې، نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل، نو هغه تقریبا داسې ده او یو او دا پنځو او یو داسې پنځه کم او یو په عمر کې مړه دي. دا تاسو مو کوئ. نو بیا مې د خپلې زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک څونه عمر کې مړه دي. نو چې اندازه مې واخېسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه د مسافر په دنیا کې څه ژوند دی؟ مسافر خو په لاره سفر کوي، یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي، یا پنځو لی خښه کړي، یا لس ورځو له خښه کړي، او عابر سبیل، بلکې داسې ژوند تېر کړه چې په لاره تېرېږي. مسافر خو بیا هم په یو سری کې څلور شپې میاشت قیام کوي او په لاره تېرېږي، هغه به صرف ځان دمه کې او بیا ځي. او فرمایي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وکړه لکه چې قبر کې پروت یم. قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جائیداد قبر کې چې کم پراتی نه په جائیداد څه کوي او په بنګله څه کوي او په کور څه کوي او په موټر څه کوي او په جائیداد څه کوي. داسې ژوند تېر کا، یا داسې ژوند تېر که چې عملي ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس زه مړی یم او قبر ته پروت یم او قبر له روان. من خدای خبر چې د مرګ مری راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده. اور یو سړی انخته دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل یې نه مني. څوک خدای نه مني، خدای پسې کنځل کوي. څوک فرشتې نه مني، مستی پیدا کړې ده. څوک په مدرسو پسې، څوک په پټکي پسې، څوک په ګیرې پسې، څوک په حافظانو پسې، څوک په عالمانو پسې، څوک پیغمبرانو پسې، څوک آخرت پسې، څوک جنت پسې، څوک مونځ پسې، څوک شریعت پسې، څوک اسلام پسې. بس دا دنیا نښتې او په مستی کې ده. آخرت د خلکو یېر دی چې دی خدای له به ورځم. او هغه حلالي مردارې او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي، دا دنیا دپاره چې د حد نه وتې. دا یېره ده چې دا پردی جیب مې وو ما نه به د خدای تپوس کړي، دا مافیا والا شی نه دی. دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړه، په مسلمان نه مې په دوکه پیسه وګټله، په حرامه مې ته پیسه وګټله، دو نمبر شی مې په د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ کو، ظلم مې ورسره وکړ، جیب مې ولو، خراب شی مې په خرڅ کو، ښه مې ته واغېسته، سپک مې ورکړ، درون مې ته واغېسته، زه به خدای لدم. بس خو چې پیسه وکړه. موټر نشته چې موټر والم، او که یو موټر وي چې دی نه ښه والم، او چې د ښه نه ښه والم، او د ښه نه ښه والم، او چې زما شته چې زوی لم والم، او چې د زوی مې شته چې نوسي لم والم، او چې کور مې دی چې دی نه غټ والم، او دا وړه بنګله دی نه غټه بنګله جوړه کړم، او د غټې نه نوره غټه جوړه کړم، او د پېښور په ځای په اسلام آباد کې جوړه کړم، او د تورنګزو په ځای او د چارسدې په ځای په حیات آباد کې جوړه کړم. دی له هر یو سړی لګیا دی. دا تییر دی چې دا بنګله او دا موټر او ورسمانه پاتې دی، خدای له به دم تپوس پراره کوي. عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. خو روانه لاره ده، څوک پاتې کېږي؟ پلاران څه شو زمونږ، نیکونه څه شو زمونږ، میندې مو څه شوې، نیاګانې مو څه شوې، مشران مو څه شو، جومات چې چا جوړ کړی و هغه مشران څه شو، سپینګیري څه شو، ځمکه چې دله چا اخیستې وه څه شو، کور چې دله چا اخیستې وه څه شو، د کورونه چې دله جوړ کړي وو، ودونه یې دله کړي وي، انګیندې یې راوستې وې، ښځه یې دله راوستې وه، څه شو، تمام دقسې روانې. مرګ ځان ته رایاد کړي، مرګ هم رایاد که زما خلک وایي وظیفه راکړه چې نیک شم.
خلق وی دام راته وښایه چې نیکي وکړم بالکل فایدې په وظیفه په دمونو کې شته خو قبر ځان ته یاد که قسم په خدای چې د خدای ولی د نه جوړېږي مرګ ځان ته یاد که تا نه ولی الله جوړ نه شو دله جرم درکو مرګ ځان ته رامخکې او خلاصې خو نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے پا مشکات شریف کے دے من قضا لأحد الموت في أرض من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة چه چال خدای پا کم از مکہ دا مرگ فیصلہ کرے دا علتے خدای ورسی حضرت سلیمان علیہ السلام سر ملک الموت راگئی ملک الموت سلیمان علیہ السلام دی تپوسو کو ویتا چې د دې ډیرو خلکو نه څه وباسي څنګه وباسي هغه ورته مثال ورکړه وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسم شیزونه په کاسه کې پرتی یو کاسه کې تا ته مختلف سیزونه پراتی د انګورو دانې درته مثلا پرتی وي نو په یو لاس کې ټولې راغشتې شي که نه وي او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې تر اخیستې شي او که نه وي وي دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چڼې دانې پرتې دغسې ما ته پرتې دي تا ته چڼې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي نو تا ته راغېشتو کې تکلیف شته نه او چې کوم رالې نو هغه درته اسانه ده وي بالکل او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغېستې شم موټي ته راډکولی شم وی دقسې ما ته دي چې زه راغېشتل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروبلم او چې ټول راله موټي ورړم کم خبره خلاصه ده یو سړي ته یې داسې تیز وکتل برندې ورته وکتل او دا مرگ فرشتہ لاړه هغه سړی سلیمان علیہ السلام ته وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی ولې ځکه الله وی وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر الله باد د هغه تابع کړی د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې ما ورسوا لکه په آرام کې نه نصیبه او مې رسوا او کم دی ته دې وخت کې سلیمان علیه السلام په ملک شام کې و او دا چې کوم علاقه یې دی د هندوستان کې ده خاص وزیری و خاص تعلق یې بعد ته حکم وکړ ته ور ورسوا پټه سې هغه ځای ته ورسو څو ورځې پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیه السلام سره کېناسته خیر په خیر چې وشو یاره هغه وختي هغه بل اوس چې راغلی وې یا وختي چې راغلی وې په دې لاره تېرېدې ما سره دلته یو وزیر و ډېر برندې ورته ونه کتل او ډېر سختو توندې ورته ونه کتل وی او مې کتل ولې وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وی چې ساتې وباسه او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به ته څه وباسې ما وی سړی خو دلته ناست دی اصل راله غوسه راله چې دلته ته وباسم خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي او هلته ته وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي او ټیم یې لږ یو منټ دوه پاتې هغه چې کوم ټیم پاتې وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای خوړی دی هلته ورورسه وی چې هلته لاړم هلته راته نخ چغ ناست د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلي اواز باندې د مختلفو بیانونو او ښکلي واقعاتو اورېدلو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ ساه مې ترې واخېسته الله له مې ورسو او د ملک الموت ډیوټي هم دقه ده چې دې صرف څه وباسي او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه حضرت ابراهیم علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو وی چې نیک سړي له په کوم شکل لازم هغه ځان هم راته وښایه او چې بد له په کوم شکل لازم هم ځان وښایه وی طاقت نشي لرلی وی نه ما ته به ځان ښی وی ښه مخه خوا واړوه چې ویړو نو ورته ځان وښو وی داسې نیک سړي له راځه وی اوس مخ واړوه مخ یې واړو وی اوس راته وګوره چې وی کتل وی داسې بد له راځم نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت بېهوشه شو
همدغه ملک الموت ورته ناست دی خپې وله مږي چې هوش کې راغی نو چا یې تپوس وکړو څه مسله وه وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر مزېدار سترګې مزېدار مخ او خندرویه بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نه کي که نه جنت او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده دا خوشحالي م ډېره ده دومره خوند یې وکړ دومره پې خوشحاله شوم او بدعمله انسان له کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي نو که د دوزخ په دی د مرګ د فرشته په دې سخت شکل وویني که نه وی دا غم هم موله ډېر دی وی قسم په خدای تک تور وجود او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دی مرګ آسان شی نه دی وروڼو ګورئ خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورئ د ژوند پته نه لګي ډېر حالت بل خوا روان دی الله دې د ژوند اخري ساعت دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخري ساعت کې زمونږ په ژبه کلمه شهادت راولي او دا سوال کوي وی خدای کم ورځ باندې چې زه مرم او په کم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي نو خدایه هغه ورځ زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله هسې نه چې دقه زما د مرګ په ورځ ته ما نه خفې خدایه د مرګ ورځ خدایه زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله مرګ دونه خطرناک شی دی و خامخا راتلو والا دی نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم مړی ځان مړی وشمېره یو باندې دام ده مړی د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي یا ځان داسې فرض که چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روانې ما نو مر له چې سړی روانې د دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده د مارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړي دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا ایستل او ښکل حواله کول که نه نو ملک الموت ورته وی الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمني پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي نو ته راته غوسه نه شي وایي زه ته زه داسې چل جوړوم چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وژنې خو ستا نوم به هم څوک نه دي تا ته به نه څوک کنځل کوي نه به راته څوک خیرې کوي نه به راته څوک بده وایي ولې زه به یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچ دي چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو چاله به اکسیډنټ سبب کړم نو خلک به یو خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه که دا ګاډې داسې نه وې لقېدلې او داسې نه وې جنګېدلې نه وې مړ چاله به ګولی سبب کم چاله به اور سبب کم چاله به دریاب غر کېدل سبب کم دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم الله خبرې نه کېږي لکه پرېږده دا بره دې خو نه کوي کار نه کوي پرېږده منډه خو سره وي یو ځل ته نبي علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر دې تپوس کړی وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل یو نظام دی که نه او په خپلم الله پاک دومره طاقت را کړی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کینم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې دې ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سکنډ کې سار اخکوي پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته دانې پرتې دي که وی بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري وی دا پته راته نه دی
دینه نیم خبر د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې ته ټوله محکمه معلوموي. زه به در یو مثال درکړم، لکه د تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي. هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې، او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادان ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دي او دومره پکې 17 سکیل دي او دومره 16 هر څه وته که یاد وته نه خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی. کرا غواړي سیکرټري صاحب تپوس وکړي او ته سیکرټري صاحب ته وایې چې تورنګزو های سکول کې 100 استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکړه نو فایل به راوغواړي نو په یو ساعت کې به ورته پته ولګي. دا معلومولی چې هیډ ماسټر یې څوک دی، دا په یو ساعت کې معلومولی چې هیډ ماسټر به کله ریټیر کېږي. اسرائیل علیہ السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی، لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلان کې به کله مري، دا هغه ته هم پته نه لګي. دا ما ته هم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت، چې زه به کله مرم او په کومه ځمکه به ناڅا خېږي، دا تا ته هم پته نه لګي. دا مور ته د بچي پته نه لګي او بچي ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي. وایي چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسئ؟ وایي لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې ځه پلان کې به یو سبب پیدا کوم، پلان کې دی کې به ځه په پلان کې ټیم کې ته څه وباسه چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د دې ساره وباسم او الله له یوسم ځان له یو نظام. د زمارونو د خبرې خلاصه دا ده چې مرګ هغه حقیقت دی چې دې نه څوک انکار نشي کولی. مرګ هغه حقیقت دی چې هر چا له راځي. زما یو دوست دی ډاکټر دی، ادي په امریکا کې چې زما د تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چېرته د هغه ځای نه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په دې خپل ژوند کې راغلی ما سره ملاقات شوی نو ما ته وایي ستا مې د مرګ تقریر اورېده نو ما ته ډېر عجیبه و. وایي زه په امریکا کې سرجن یم، وایي مونږ چې هلته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده، هلته کې به د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروري چې کم ضرورتي وته ابه ګیر چاپېره د دې مریض ولاړي د زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې اسې نه د اپریشن کې وړه فیل نشي، د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا څه ورته ویل کېږي دا پلپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کمپاوډرني ډاکټر به ولاړي. وایي مونږ ته باقاعده چې زه ورننوځم هغوی ټول هر څه برابر کړي، داسې نه د اپریشن کې وړه فیل نشي، شوګر شته کې نشته، بلډ پریشر شته کې نشته. وی ټول ډاکټران ولاړي هغې راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې خبرې قابل دی چې تا له اپریشن کې وکول، داسې د اپریشن نشم کولی. هغه ولاړي بیا وی پوټینې اپریشن یې دی ولا وکړم چې اپریشن وکړم هغه سرمن وغیره ولا وګنډم. وی چې وګنډم نو زم په فایل دستخط وکړم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړم او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پسو ګوري او دلته خو چې نشه ته وباسي نو ورته بودي نو هلته چغې وایي، هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي، نشه ته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي. هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشه ته لاړه دې ټیک دی، زړه والا ولیکي چې زړه سرکولیشن ټیک دی، حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ ولیکي. ویناګانه سړی مړ شي هم هغه اپریشن تیټر کې راته سړی راوغورځېږي، مونږ اکسیجن او منډې او ترړې خو سړی مړ شي. بیا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغې دا تحقیق کوي ریسرچ کوي چې په څه مړ شو. زړه والا وایي چې حرکت خو ټیک و، دله بیماري هم نه وه، د لا ټیک هم نه دی راغلی، هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي. هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه، هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ته لاړه هغه څه تکلیف هم نو. هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو ریپورټ ورکړه دا ولې مړ شو. وایي زه څادر په اوږه کړمه ویې خندل داسې کړې، وایي زه څادر په اوږه کړم داسې کار دی چې تاسو بې وقوفان یې، تاسو نه پوهېږئ دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی د هغه طاقت شته.
هغه ذات دا فیصله کړې ده چې دی به په دې ټیم مري دی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي په ارام کښېنئ بس او هغه ذات دا هم وایي چې ستاسو په دا منځ کې تصوف کېږم هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې له به ټیکې وساتې وباسم هغه ذات دا مونږ ته ښایي چې پوټینی اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره تو یو اکسیجن او ټول مشینان در سره دي او د زړه د حرکت مشین هم در سره دی او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو یې منه نه شئ منې کړو یو بوډۍ او یو زوی او زوی مړ شو ډېره زیاته ورپسې خپه وه په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېده ساده ښځه وه دا ښځې دا بوډیګانې ویم بیا لږې ساده یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي وی پلانکي دی کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته هغه پسې لاړه او ډېرې ورته وژړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چا خولی که څه دم دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما د بچی را جمدې کا هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته اوبه دي هغه به دله دم کړم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچې دې به چغه وي او راپابسي ټیک ټاک بشي دې شونډو کې ولا اوس څه ودا به را جمدې شي هله شابه دم وکراله وی نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې بلکل اوس ونه د سلو نه خو به راوړم وی نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوې هغه اوه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوې د هغې اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې ابه دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به بوډۍ زر بوتل واخېست وي دا خو دله ورسره پیدا کړم یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي ورننوته تاسو کره مړی شوی دی او څوک پلار مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کره مړی شوی دی ما ته د هغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک مړ دي کاکاجي مې مړ وکړ مخکې ورځو کې په بل کور نیکه مې مړ وکړ په بل کور زوی مې مړ وکړ په بل کور ښځه مړه وکړ په بل کور خاوند مړ وکړ په بل کور رور مړ ورواره مړ خور مړه وه د خور زوی مړ نوسي مړ اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه وایي دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپه یې ورپسې چې زوی دې مړ دی او خپه یم دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به مرې ورپسې بېبې بل ورځ به ته مرې ته به هم بله ورځ مرې ورپسې زه به مرم څوک و په بل کور والا ستاسې نوسۍ مې مړ دی ډېر نیازبین و خپه یې ورپسې یو خپه یم دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې 15 کورونو چکارو لګاو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخېستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی اوبه دې راوړې وې نه ولې یو کور مې همداسې ونوموند چې هغې کې دې مړې نه شوې نو بېبې که ستا بچی مړ شو نو څه چلو شو مرو به خامخا خلاصې خو ته نشته مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې نه غواړي والله که د چا هم ځان مرګ تړه کېږي هلکه ړه کېږي ستاسو نه څوک وایي چې زه دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شی نشته دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته به چې خدای هلته به څه کوم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ به دی چې دلته خو پکې لګېدلی دی اے سیم لګېدلی دی کني به بوز جنریټر دی کني څوک خو به راته لمن وړقوي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن ته هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو که ناجوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نه نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به راباندې وایي چې قبر کې به څه کوم نه راله څوک خپې مالش کولی شي په دا قبر کې
ماله هېڅوک پې نشي مالش کولی په قبر کې، نه راله څوک په سر لاس راښکي شي په دا قبر کې، نه راله څوک په خېټه لاس راښکي شي، نه را باندې څوک دم اچولی شي. دلته خو به چغې وام چغې وام څوک خو به راله راورسېږي. دوی له پکار چې دلته خو چې چغه وام نو په زړه کې راځي چې دلته به چغه وام مور به مې سر ته کښېنې. که بنده ډېر هم ناجوړی خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي. هلته خو زه مور ته هم چغه نشم والی، زه به څه کوم. او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي، بل سوچ دا چې دلته کې خو رڼا ده او قبر کې به څه کوم، توره تیاره. او چې دا سا به رانه څنګه وځي، یوازې یو غم نه دی که نه چې د مور نه به جدا شي، پلار نه او درونه نه به جدا شي. یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو له کوز شي. یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي. یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي. یوازې به شي، هر څه به دنه پاتې شي. اکسیجن ختم، رونه رشته داران ختم، نه سا به څنګه وځي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی ملا و، مسلمان شوی و. هغه نه یې تپوس وکړو وایي دا سا د انسان نه څنګه وځي، دا سا د وتو به څنګه. کعب احبار ورته وایي امیر المؤمنین وایي داسې مثال یې زموږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او د هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خورې شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو دغنو نه ډکي او یو یو څانګې په یو یو رګ کې تلي تو شوي وي او دا غونډه اونه ترې راکاږي او دا ازغي او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي. داسې تصور د بدعمله انسان نه. او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمله انسان نه چې څه ښکلې کېږي مثال یې څنګه دی، وی تپوس یې مه کوه. نه ال راته ووایه چې څنګه تسوځي، وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې سرمن وباسئ چې حلال کړي دي نه وي او په جمدونو چې سرمن وباسئ، وی سو ښکل دونه ګران کار دی. بني اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چا ووی چې مونږ ته د سا د یو مړي را جمدې کا. بني اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو، وی یو مړی راته را جمدې کا، مونږ به ترې د آخرت تپوس وکړو، د قبر به تې وکړو، د ځنکدن به تې وکړو چې نه صبرېدل. نو عیسی علیه السلام یو مړي له اواز ورکړه، وی قم باذن الله. مړی را جمدې شو. چې څنګه را جمدې شو نو دا نیم سر او نیمه ګیرې سپینو او نیم سر او نیمه ګیرې تک تورو. وی دا ولې؟ وی ده چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو، خو چې دا اوس اواز وشو قم باذن الله نو ما یې ګنې قیامت راغی، نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو. وی مرګ راته ووایه چې مرګ څنګه وشو؟ وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما، او قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د ځنکدن تریخوالی پروت دی. مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره ځنکدن را باندې رانشي، ګورې ډېر ګران کار دی. نو مرګ داسې حقیقت دی، داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي. دا وړه خبره نه ده. د سا به په کومه طریقه وځي الله، او دا سا به کم خوازي، دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي، او دا سا به په کومه ټوکړه کې بندېږي. دې سا له به کفن راځي، لکه زه او ته چې مړه شو زموږ د بدن له کفن میلاویږي، دغه رنګې د سالم کفن راځي. نبی علیه السلام فرمایي د نیکعمله انسان سا له د جنت کفن راځي او د بدعمله انسان روح له د دوزخ کفن راځي. نو پته نشته چې د ما دا سا به د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي. زه به کم خوازم ترونو، ډېر سخت شی دی مرګ. زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتو ده، ډېر سخت دی. دا به څه کوو دې بات سره؟ هېڅوک یې نه غواړي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله اختیار ورکړی، وی ستا خوښه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي دنه سا وباسم، او چې تر څو دې نه خوښ نه وباسم دنه. هغه خوشحاله و چې زما څه کار ده چې زه مرګ غواړم، چې ما له اختیار شو زما کار زه چې مرګ غواړم. یو ځل ناستو میلمه دوست ډېر زیات و، میلمانه به له دنیا راتلل او ده به ځان سره ډوډۍ ته کښېنول.
داسې بې میلمه به حضرت ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوړه. هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچې به په لاره کې ودرولو، وی بچې وګرځه څوک راوله، څوک راوله، هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي. یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته. بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دا دی چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي، بسم الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې د ډوډۍ باندې د الله نوم واغېږي په دې ډوډۍ کې برکت وي، او که د الله نوم دې وانغېږي برکت پکې نه. یوه دویم دا چې د الله نوم دې واغېږي نو شیطان وتښتي، او که د الله نوم دې وانغېږي نو شیطان در سره خوراک کوي، او د شیطان پخي لاس نه کوي، په ګس لاس کوي، او د شیطان لاس ټول د ګند او د غلو او د متیازو نه ډکي، نو هغه د سره خوراک کې ټول د خوراک د لګن کې. دا مونږ ولې په مصیبت تختی او قسم قسم بیماری را باندې حملې کوي؟ دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې، نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي، نو د هغه غسخه پلیتي زمونږ د خوراک کې ګډېږي، نو زمونږ تېرېږي. نو ګورې سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوې، د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشحاله شي، ثواب به دې وشي، د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کله هم ډوډۍ خورئ خوراک کوئ څه به وایئ؟ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم. نو دوه فایدې درته حاصلې شوې. یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي، په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دې ته وایي، دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي، د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به الله یو یو وجود ته ورسوي. بسم الله پې د پاسه ووایه. او درېیمه فایده یې څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي، د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیمارۍ به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي. او څلورمه فایده یې څه شوه؟ شیطان به نه لاس نه ښکته کوي، شیطان به ګوتې نه وایي، نو بیماری به په دې خوراک کې به ګندونه نه یو ځای کېږي چې بیماري پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه. او یې څوک الله؟ وی ولې ته الله؟ زه خو خدای نه پېژنم. زه الله څه ته وایي؟ یو څو سپکې یو وی ابراهیم علیه السلام یې پاسه خدای زما نه پېژنې، د خدای په نوم خوراک نه کې، د بوتانو په نوم خوراک کې، او ناس ما سره ډوډۍ ته ما لا ډوډۍ له راوستې وځه. سړی یې په مخه کړ، ویې ویسته. بوډا لاسونه خپې رپېدلې بار ووته. دې کې جبریل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام ته وایي میلمه دې څه کړه؟ وی رخصت مې کړه. ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحاله الله به هم خوشحاله ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ. وی ولې دې وویسته؟ وی ګوره خدای نه پېژنې، زما رب نه پېژنې، زما د رب نوم نالي او د هغې مقابله کې د بوت نوم والي نه پرېږدم. اوهو ی الله راولېږلمه چې ابراهیمه دا دې څوک کړله؟ میلمه دې وشاړه. دې میلمه له ما څو سوه کاله ډوډۍ ورکړه، ما نه پېژنې، او جامه مې مولا ورکړه، او جون مې مو ورکړی دی، او عزت مې مو ورکړی دی، او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشړه. زرې سړی ورپسې ولېږله بوډا پیدا کړې، بوډا یې راوسته. ولې دې شړلم؟ وی د خدای د نوم. ولې دې راوستم؟ وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې، سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی نو ما ډوډۍ جامه خوراک اوبه ورکوم وله، او تا یو ورځ مړی مې مشوره دې نه کوه. وی ښه ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي. وی یو وی ما ته خپله کلمه وښایه، زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړې مرګ به دله راځي، که نه غواړې نه به راځي. یو بوډا سړی وله راغی. بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې یې رپي. بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي بیګي، ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې. بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب اوبه روانې دي او د پوزې نه هم قڼې روانې دي. او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي، او لاسونه هم رپېږي غریبه، او ډېر په بد حال دی، اوس خابین ته روان دی او په دې ځمکه غریب پرېوته. ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څونه عمر یې؟ وی د 200 کالو.
او دې وخت کې ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی. 200 کالو نه عمر لږ غوندې یو پوټې غوندې کم دی. وی د څو کالې بابا جي؟ وی د 200 کالو. اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لا څه جوړېږي. زه ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ، وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه، د دې سړي عمر ته ونه رسېږم. خدایه دا څه مصیبت دی، دنه خو بنده له کرکه ورځي، د سره خو بنده کېناستې دی نشي، د ده بچي به په ده څه ګزاره کوي، د ده ښځه به د سره څه ګزاره کوي، د سره به د محلې او د قوم خلک څه ګزاره کوي. الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې. خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو، او ملک الموت د مرګ فرشته وه. ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وباسم. ته ملک الموت وي یو، نو ما له خو خدای اختیار راکوي، وخت خو دې ختم که که نه، خو دې وغوښته، مرګ خو دې وغوښته، تا له الله اختیار در کړو، تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ، نو بس ټیک ته دغه عمر ته به اوس نه رسېږي، تا به ودنه وباسم. نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک یې مني، خو هر سړی تېرېږي. داسې څوک شته چې هغه وایي چې ما له مرګ راکړه، سوال نه پیدا کېږي. دا دې شته چې څوک وایي ما له مرګ راکړه؟ بوډی و زوی نه جوړ، بوډی وي خدای زما دا زوی جوړ کړه، د ده دا مرګ ما له راوله، خو دا زوی مې جوړ کړه. دغه چې ملک الموت راغی بوډی ته وایي، وی سوال خود وی تا له راغلی یم چې ساده نه وباسمه. وی روغ او رنځور پېژنې؟ روغ او رنځور پېژنې؟ ناجوړه مې زوی دی وجنې ما. وی تا چې اوس وی په ټوکه هم جوړ نه پوهېږې، په ګپ هم نه پوهېږې، نو مرګ څوک نه غواړي، مر نه سړی یېرېږي. زما د قسم د الله په ذات دی، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی دی. څپلی به د غریب نه وي، جامې به نه وي، یو کمیس به یو کله به یو لنګ به کمیس به د غریب نه، او ډوډۍ به نه ولو، اوږې به غریب ناست و. یو ځل روټۍ ته ناست دی، یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره، په هغې پوزه پاکوي. نو چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه، ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي. وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و. وی خلکو به دې سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی، او وی قسم په خدای که به زه لیونی وم، وی د لوږې د لاسه او بېهوشه وم. داسې وخت پې تېر شوی دی، ډوډۍ به نه وه، خوراک به نه. لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي، مرګري ته ګیر چاپېره تاو دي، د صحابو خو باجیمه مرګ و، مرګري ته تاو دي. یو مرګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شي نو د حضور پاک سره به دې ملاقات کېږي، زما سلام به ورته رسې. هلکه ګوره زما سلام به هم وی، هلکه زما سلام به هم وی. دا ته ګیر چاپېره تاو دی او دی جاړي. مرګري ورته وایي ته جاړې؟ ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي، خپل محبوب له روان یې، خپل نږدې ملګري له روان یې. او هغه صحابه قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهداو له تللی و. نو ټول صحابه ځان ته کېنول، ټولو ته یو تقریر وکړه، وی ای صحابو انی فرتن لکم، زه ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم، ستاسو دپاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته. او ان موعدکم الحوض، زما او ستاسو د ملاقات دی حوض کوثر دی، هلته به زما او ستاسو ملاقات به کېږي. لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته جالو صحابه ورته تو راتاو ناست دي، لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي، زما سلام زما سلام او دی جاړي. ورته ولې جاړې ابو هریره؟ د مرګ نه یېرېږي؟ وی او د مرګ نه یېرېږم. مرګ نه ولې یېرېږي؟ وی سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان ډېر کم دی.